د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د مرکز ترمنځ یا د اسټابلیشمنټ ترمنځ کولو جنگ شروع شو. کولو جنگ په دې شروع شو چې تقریبا چې د کله نه فیلډ مارشل سید اسم منیر راغلی دی او د عمران خان حکومت ختم شوی دی، نو د فوج او د مرکز تعلقات خاص هم خرابو. خو زه داسې کله نه کله اندازه پکېدو حالات په کله خراب شو، کله به ټیک شو، کله به احتجاج شو. خو بیا د هغې نه پس لکه د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان وایي چې نه، موږ د مکمل د ټکراو د پالیسۍ په لور باندې تله پکار دي او ډغر اول پکار دي د پاکستان اسټابلیشمنټ سره او د پاکستان مرکزي حکومت سره، او که نتیجه هر څه روزي نو هغه دې روزي. خو په هره طریقه باندې به تاسو ما جیل نه راوباسئ او زما کوم کیسونه چې کوم دي دا به ختموئ. سهیل افریدی په دغه نتیجه کې چې یو ځوان هلک دی هغه راغی، هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی شو او موږ ته را پته هم نه لګي چې علي امین ګنډاپور یې په کومه سزا باندې په کومه ګناه یې هغه د دغه عهدې نه لرې کړ، خو هغه یې لرې کړ. او اوس پکې سهیل افریدی راغلی دی، ځوان هلک دی، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، انصاف سټوډنټ فیډریشن سره هم تعلق لري هلک دی. هغه چې د لومړۍ ورځې نه کومه پالیسي شروع کړې ده نو دا د ټکر پالیسي ده. او اوس چې پرونه د هغه په مشرۍ کې کومه د کابینې لومړی اجلاس وشو نو په هغې کې دا فیصله وشوه چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور چې کوم آرډیننس دی چې د کم تر مخې نه په خیبر پښتونخوا کې چې په کوم علاقو کې ترهګري وي یا حالات خراب وي نو فوج هلته راځي او فوج سره خصوصي اختیارات وي چې هغوی دغه ځای کې عملیات وکړي، اپریشن وکړي او دغه علاقې د ترهګرو نه یا د شرخوښو نه صفا کړي. دا اډیننس چې کوم دی نو دا په 2011 میلادي کال کې نشتر پارټۍ په وخت کې چې حالات ډېر زیات خراب وو په صوبه کې نو د هغوی د حکومت په وخت کې دا اډیننس جاري شوی و د 2 کالو دپاره. خو بیا پکې د نشتر پارټۍ حکومت ختم شو او د تحریک انصاف حکومت راغی، پرویز خټک وزیر اعلی شو، بیا خلک سپریم کورټ ته د خلاف لاړل، های کورټ ته لاړل. های کورټ دا قانون ختم کړ چې وایي د دې وخت هم ختم شوی دی، دا 2 کالو دپاره. خو پرویز خټک بیا سپریم کورټ ته لاړ او په دې باندې سټی راواغېسته چې نه، فوج سره به دا اختیارات وي او فوج به دلته وجود لري او دغه شان چې څنګه د هغوی اپریشن راغواړي به کوي. دا سلسله په منځ کې بیا را ترهګري تقریبا د ضرب اعظم نه پس ختمه هم شوه او که دغه وخت کې دا اډیننس دا سټی تحریک انصاف خپله واپس راغشتی و نو بهتره خبره به وه. خو هغه وخت کې د هغوی چې کوم فوجي قیادت و هغوی سره ډېر زبردست تعلقات و او هر څه د جنرال فیض په لاس کې و، د جنرال باجوه په لاس کې و، لهذا هغوی څه داسې خاص مشکل فوج سره نه لره. خو اوس چې کومه هغوی دا فیصله وکړه چې موږ دغه قانون ختمو او دا خپله سټیم واپس رالو او دا اډیننس هم موږ د کابینې په ذریعه باندې ختمو، نو د دې دا مطلب دی چې هغوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې څونه ترهګر دي یا څوک دهشتګردي کوي یا د حکومت خلاف ټوپک راغشتی دی، فوج باید د دوی خلاف اپریشنونه نه کوي او صوبه دې له اجازت نه ورکوي. ظاهره خبره ده چې خیبر پښتونخوا سره خپل دونه وسایل نشته چې د دغو ډېرو انتهایي تربیات یافته ترهګرو او دهشتګردو مقابله وکړي. هغوی سره چې کومې وسلې دي، هغوی له چې د افغانستان د اړخ نه بیا کوم وسایل راځي، نو د خیبر پښتونخوا خو سی ټي ډي هم ډېره کمزوره ده، پولیس هم د هغوی د مقابلې نه دي او دغه فوج دی چې ورسره اړم دی. او اوس تحریک انصاف دا غواړي چې دا فوج هم په څه طریقه باندې د هغوی د مخې نه لرې کړي. نو ظاهره خبره ده چې لکه صوبه به بیا د ترهګرو لاس له ورځي، هغوی به ډېر په اسانه باندې بیا قبضه کړي او تحریک انصاف سره اسم د چې کوم ټوپکمار خلک دي د هغوی سره څه مشکل نشته. هغوی مخکې هم تحریک انصاف ته نه څه ویلي دي او نه یې پسې حمله کړې ده، نه یې ورته څه نقصان رسولی دی. خو دا ده چې اوس دا خبره ډېره ګرانه ده چې سړی هضم کړي د یو پاکستان د وګړي په توګه چې آیا د پاکستان فوج د پاکستان ریاست په دا خبره وزغمي چې یو غونډه صوبه دی د پاکستان د ریاست د لاسه وځي او هغه د داسې خلکو لاس له ورشي چې هغه د پاکستان د ریاست نه آیین مني، نه قانون مني او نه دا نظام مني. نو ګورو به. خو زما په خیال چې د تحریک انصاف موجوده صوبایي حکومت چې په خیبر پښتونخوا کې دی دا د مکمل ټکراو د پالیسۍ په لور باندې روان شو او کیدای شي چې د دې نتیجې ډېرې خرابې راوځي.